او دا خبره دي هغه فاسقان او فاجران او بدبخت او بې ضمیره خلک ښه په غور سره واوري. کوم کسان چې دا اکثره اوقات دا ډمان و دې ودو ته راولي او بیا ټوله شپه ګپې کوي، خصوصا لکه دلته روزي خان شوق د کوشخولې سته چې خلک یې د ګپو دپاره په ودو کې راغواړي. دی نو دومره چپه ګپې کوي حتی چې آخر په نبیانو یا په صحابه کرامو کې هم داسې ګپه وکړي چې انسان په کافر کېږي، انسان په غصد کې په مرتد کېږي. عدالت نو ډېر داسې فاسقان او فاجران ورته ناست دي چې بجای د دې چې دی خجس منع کړي او پوه کړي ویولي، بلکې په زوره پر خاندي، نو هغه ورته ناست کسانو تم زه دا وایم یا داسې ډمانو ته چې کوم کسان ناست دي دا ډمتوب چې په دې ودو کې کوي اکثر داسې ډمان سته او د ولام ډم یې چې هغه راولي هغه ډم خو نو ډم دی، نو هغه یې راغوښتي هغه خلک ورته ناست دي، دی داسې الفاظ بیانوي چې هغه د کفر الفاظ دي. نو هغه ورته ناست کسان دي هم زما دا خبره ښه په غور سره واوري چې ګوره لکه څنګه چې د نبي علیه الصلاة والسلام په ګستاخي سره انسان کافر او مرتد ګرځي، نو خاص د هغه رنګه د نبي علیه الصلاة والسلام په توهین او ګستاخي باندې خندل یا راضي کېدل هم کفر دی. که یو څوک ګستاخي د نبي علیه الصلاة والسلام په باره کې وکړي او یا د نبیانو په باره کې څوک ګستاخي وکړي دا نور پر وخاندي، دا هم کافران دي، په کفر کې شک ما هم نشته، دا هم کافران داسې ډېر فاسقان او فاجران سته داسې فاسقان نه ول دا ډمان به بیا په ودو کې پر خاندي په دا ګرده شپه فیسکو په جیره په مخ راخستی. نو که دغه رقم الفاظ دغه رقم ډمان ووایي او دا نور پر وخاندي څه نه ورته ووایي، نو لحاظه دا خلک هم کافران دي چې دا په مجلس سره دا ګرده کافران ګرده معنی پر طلاق چې کله قال الله قال رسول شروعي په هر مسجد او په هر مدرسه او هر علم ته ورسه 15 کسان 6 کسان 9 کسان په حساب نه ورته ناست. لیکن چې کله دا رقم فاسقان او فاجران راشي لکه دا کوشخولې دا روزي خان شوق چې ورته وایي یا دا رقم نور دی فاسقان او فاجران چې ګرځ په دا ډمتوب کوي یا ډولو دمامي بیا ورسه بیا ځای ولاکه په پیدا بیا ساده فرض نه دومره مرده شیطان پر قدم باندې روان قال الله قال رسول پر موږ باندې غمیږي، لیکن په دې ډمتوب بیا ګرځ په پر اورو هم ډیر سپیژر به تاسو سپینې ژړې ملایو تړلې دم پر ډاله باندې اورو زمره د غیرت څه د شرم دي څه د حیا دي څه یا څنګه نه شرمېږي په چیش اخته چیش کوي په کومه دنده اخته ته بل منځ په ناز دي کوي الله برور په ډول باندې ګرځ په بیا پر اورو. الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي، خدای تعالی دې بس موږ ته هدایت وکړي، ډېر پر بدو لارو باندې روان یو، خدای تعالی دې هدایت راته وکړي. نو لہذا پر دا رقم کسانو باندې خندل او د نبی علیه الصلاة والسلام چې هغه ګستاخي وکړي دغه پر ګستاخي باندې خندل، نو دا کسان چې ورته ناست دي دا هم چې دي کافران دي، په کفر کې شک ما نشته، مرتد دي. لہذا د داسو کسانو دپاره توبه کښل لازمي دي چې توبه وکړي او توبه کښل ورته پکار دي او خپل ایمان و نکاح تازه کول پکار دي چې ایمان هم تازه کی او نکاح هم تازه کی او بیا د بل وخت دپاره د دا رقم فاسقانو د فاجرانو د مجلسو څخه ځان وساتي. اول خو باید چې داسې فاسقانو فاجران ودو ته نه راوغواړي، واده پر شریعت پر طریقه باندې تیر کړي. البته که بیا هم یو څوک یو ډم یې ځان ته ډم وایي او داسې ډمان راوغواړي لکه دا روزي خان شوق دا کوژخولی نه دی، نو که چیرې راویې غواړي نو باید چې کلک یې پوه کړي چې ګوره په نبي علیه الصلاة والسلام بس خبره نه کوي، په انبیاو بس بیا نه کوي، په صحابه کرام بس بیا نه کوي، په علماء کرامو په اولیاو بس بیا نه کوي او د چا په خاندانو په چا په قومو کې به نه کوي. عام مجلس وکسات کوي ایسم پیسې کې فیسکو په جوړ کوي، موږ هم فاسقان درته ناست یو، لیکن عام مجلس به کوي، داسې مجلس به نه کوي چې هغه تر نبي علیه الصلاة والسلام یا تر قرآن او تر خدای او تر نبیانو پورې یا تر صحابه کرامو او تر علماو پورې تعلق لري، داسې مجلس به نه کوي. البته د ګپو کولو خو خپله طریقه سته، باید چې څوک صرف د چا د خندا دپاره د نبي علیه الصلاة والسلام یا د صحابه کرامو یا د علماء کرامو یا د نورو قومو خاندانو توهین او ګستاخي نه وکړي او د ناستو خلکو ته دا نه دي پکار چې یا داسې فاسقانو ته کښېني او یا د داسې فاسقانو پر خبرو و مذاق باندې وخاندي. ځکه چې زه و دغه ناس کسانو ته وایم چې دغه ګپاو ستا د مور یا ستا د پلار یا ستا د خاندان په شان کې داسې نازیبا الفاظ ووایي
چې هغه ډېر بد الفاظ دي لکه څنګه چې دا ګي پر یو قومو باندې او پر علماو باندې او یا پر اولیاءو باندې دا خلک د فاسقان استعمالوي نو دا زه دغه کسان ته دا ورته ناست چې ستا مور یا ستا پلار یا ستا خور یا ستا خاندان ته په دا رقم الفاظ باندې وویل سي نو بیا ته څه چم کوې نو که چیرې د دوی پر مور پر پلار پر خور یا د دوی پر خاندان باندې داسې ګپه وسي نو بیا خدای خپل غیرت راپورته کوي بیا خدای خپل غیرت پر کوي بیا د خپل ناموس راپورته کوي زما مور ته بد ویل زما پلار ته بد ویل زما خاندان ته بد ویل زما خور ته بد ویل د نبی علیه السلام پر ګپه باندې او د صحابه کرام پر ګپه باندې خدای باندې ستا غیرت نه ناموس دې باندې بیا غیرت شي باید غیرت پر نبی علیه السلام باندې وکړو نو زه دغه کسان ته وایم چې پر نبی علیه السلام او پر صحابه کرام او علما کرام باندې خان نه بده او غیرت نه پر کوي نو ته اخر پر چا باندې غیرت کوي او کله غیرت کوي دا ستا غیرت کله راپور کوي دا ستا غیرت کله په جذبه کې راځي دا ستا وینه کله په جذبه کې راځي چې په نبی علیه السلام باندې هم غیرت نه وکړي پر علما کرام باندې هم غیرت نه وکړي پر اولیاء الله باندې هم غیرت نه وکړي کله ته دا غیرت کوي بیا پر چا غیرت کوي دا ستا غیرت کله راپور کوي بیا غیرت بیا ناموس